سورة العنکبوت یو کم دیرشتم دے پس سورة القصص نا او پینزات یایم دے پس سورة روم نا نازل شوه دے. ربط او تعلق مخ کی سورت سردا دے. سورة القصص کی تسلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم او کمزور ہوتا دلتا بہادری ورکی پیغمبر خدا او مومنانو تا چی بہادران شئی. دویم آخر کی داور توحید و مخ کی اس توئی اس دیزے کی وی تا چی دا مسئلہ ارسا لا الہ الا ہو. اسمی رب داد مخکیویل اللہ منگ دا موسیٰ علیہ السلام پا قیسی سر بہادران کا لینو جاہدہ چی جہادو کو پا مشرکان و کورون اوران کو کم چی دا عنکبوت پشانتی دی او پا دے بانے غلبو کو لکا سنگ چی روم والا پا پارس پانے صدا غلبہ کردی دا. آغا سوری روم تا ورسی دعوت سورت اغا ابتلاء المؤمنین لی ایمانهم امتحان دے پا مومنانو باندی دوجی دا ایمان چی اللہ وی ایمان دے راوڑو مگر بیا با امتحاناتو تا ٹنگ شی گران کار دے او حلاکت دا انکار والا ذکر کی چی چا دا توحید مسئلہ دا اللہ دا یوالی مسئلہ ندا منلی آغا اللہ تباہ کری دی. سورت کی وہ دلائل عقلیہ دی او حروف پکی سلور ذرا یوسل پینزش پیتی دی 4165. او دا غالباً ستاسو اتلسم روجہ دا پا 2005 کی پا واللسم روجہ بانی منگ دا زیویلے دے 2005 کی 17 رمضان بانی. سورت 3 سے دے اول ایسا کی تمہید دے و ذکر دا دو مسئلو دے چی ابتلاء المؤمنین لی ایمانهم مومن باندی امتحان دا وجہ دا ایماننا حلاکت دا انکار والاو ذکر چاگی دا مسئلے دا توحید نسکی انکار کئی. الف لام میم اللہ فوئی کی پمانا دی حروفو آسب الناس آیا خیال کئی خلق آیو ترکو چی دی بپر خودلشی بغیر امتحان نا ای یقولو دا چوائی دی چی منگی ماننا وڑے وهم لا افتنونا او پدی باندې به امتحان نه کولای شي. نه ایمان سره ډیر سدي وای کنه وای دا جنت ته چې کوم دی نو تګ آسان کار خونه دی کنه وای دا د لام د خور خیرات نه چې په ګندلا سي خوري خان. هغه شاعر مشرق علامه اقبال وای اگر گویم مسلمانم بالارزما کی بین مشکلات لا اله را کویم چې مسلمان ایمان لړزیګما زکا دا لا الہ الا اللہ مشکلات دیر گران دی گورے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَا یقیناً منگا امتحان کڑاو پاکسانو باندی من قبلهم چمک کیو دا دینا امتحان رازی خان امتحان کی گی. گورا دا ایمان دا جدا امتحان دے خان ایمان کی بدی پتہ لگی امتحان براشی غم خادی کی بدی پتہ لگی خان دسی خور سڑے ہوئی جو مسلمان ایمان دا اللہ و دا اللہ دا حبیب تابعداریم کچھ کل غم راشی خادی راشی نبیر سفری دی. اللہ و امتحان کڑاون پاکستانو بانی چمخ کیو دا دینا او امتحان دا دے دا پارے چی پا لیعلمن اللہ اللذین صدقو و لیعلمن الکاذبین چی جدا کے اللہ تعالی رشتینی او جدا کے اللہ تعالی دا روجن خان یعنی خام خواہ جدا کئی اللہ تعالی حکمت دا امتحان دا دے دا ایمانی امتحان دے خواہ یو دا زمانگ امتحاناتی چاگه دا مدرسو دے و دا سکولون و خوادی پوش بھی کنا نو پا دے که مر سڑے وی با ایزا قابل ما پوش بھی کنا ار سڑے وی
زه قابل ما، بل وای زه قابل ما، بل وای زه قابل ما. خو امتحان چې وشي نو پته ولګي دود کا دود اور پانی کا پانی. د شاګردانو هغه دعوی هغه څه دروغجنې شي او د چا د رښتیا شي. الله والله رښتینی م الله جدا کی، ولا یعلمن الکاذبین، دروغجن م الله تعالی سکی هغه جدا کی. ام حسب الذین آیا خیال کیا کسان یعملون السیئات چې کوي ګناہوں لرا ایسبقونا چې دی وړاندې شي زمونږ د عذاب نه، زمونږ نه وړاندې شي یا زمونږ نه بچ شي. سیئات شرکیات معاصی مدارک و ذات المسیر سا ډېر بد دی. ما یحکمون چې دی فیصلې کوي الله وی دا فیصله ډېره بده ده. من کان یرجو لقاء الله څوک چې عقیده ساتي د ملاقات د الله تعالی فإن اجل الله یقینا نیټه د الله تعالی لآت خامخا راتلونکې ده وهو السمیع العلیم الله دې اوریدونکی او پویا. ومن جاهد فإنما یجاهد لنفسه اولنې امتحان مجاهده. صحیح ده کنه. ګور الاول د ځان سره جهاد کوي، ځان سره وسه کوي جهاد. د ځان سره جهاد څه مطلب؟ ځان په ټوپک رالی یا بزان په تور رالی چې تور باندې وزن ډبې نه نه، دا جهاد دا مطلب د ځان سره به کوشش کوي. ګوره دی وخت کې اوس روزه ده سه پوښ وکنه سیبا صدا سیبا او سیبه روزه ده او په دې روزه کې په سړی باندې دا ناس تډېره ګرانې ار سړی و چې بزه سو استللو شوې وي استو دوی کنه خوبونه می کوله خبره پوښ وکنه او داسې چې کوم ده نو سره ها زم به مچیره به استو دوی نو خبره صحیح دی صحیح خجی نو هر سړی دا وی چې وای زما صحیح زما دی دا غیدا بس مړه روزه راکنه او خوب پکار دی ادا وزګار خېلی لګي دي سر دا تون لګي شي او یې مړه تر 12:30 دولس نیم پورې د چی لګي پوښي او په پړنګ خېټه باندې سي لګي هکله کله به کې اعتراضات هم راشي ویره دي چې کوم دین روجیم پکې نه نیسی دا تفریح موږ دغه تکو کنه خیال دې کنه د دیو جنګورا الله رب العالمین وینا نه د ځان سره به jihad کې ځان سره به کوشش کې ګوره خپل لپس باندې آرام غواړي زړه باندې آرام غواړي خو ته بس کای ته وینا نه د سینه کوما ومن جاهد فإنما یجاهد لنفسه چا چې کوشش وکا یقینا کوشش ته د ځان دی کوششي د ځان دی الله وی پیدا ته رسیږي نو پیدا زما استاد کوس کې ناشته ان شاء الله دا ستړي چې دا ستړي الله دې چریم اسینه بوزي د الله نه موږ سوال کو د الله نه دعا کو چې ربا روزه په خله نارینا زنانا ستا کلام تناشتی ربا ته ول د دنیا او د آخرت ډیر سوار کی نو یجاهد لنفسه دا د ځان د پاره قربانی ده د ځان د پاره خپل کار دی پوښوي بیا فرمای ان الله لغنی یقینا الله تعالی بے پروا دی علی العالمین د مخلوقاتنا الله ستا تابعداري ته هیڅ ضرورت نشته کته د الله مانی او کني مانی حدیث کې راځي کنه کدا ټول مخلوق راجم شي او د الله خلاف کوي د الله نافرمانی کوي د الله په بچای کې ذره بار کمه نشي راوستله او کدا ټول مخلوق هغه چې کوم ده نو شي د الله رب العالمین شي تابعدار شي نو د الله په بچای کې ذره برابر زیاته نشي راوستله الله الله ٹھیک دا الله غنیون عن العالمین بشارت آگسان چی مان راول عمل کی نکلنو کفرن عنهم خامخاولری کوم د دینا تکلیفونه ددای ولنزینهم او خامخا بدل ورکو دی تاسن الذی پخیسته طریقه هغه باندې کان یعملون چې دی کوي دویما کلا کلا
بل امتحان ښا یو امتحان خو د نفس د طرف نو نفس باندې آرام غواړي اوس یو دویم امتحان دی تا ته ستا چې کم دی نو مور او پلار هغه به دې نه پرېږدي د دین کار ته کله کله داسې مور او پلار هغه چې کم دی نو په خلاف شي نو هغه به دې د دین کار ته نه پرېږدي الہ العالمین فرمایي چې د مور او پلار تابعداري به کې خو په هغه کې به کې کومه چې د شریعت نه خلاف نه ده کم کاری چې د شریعت نه خلاف دی نو پاغي کې به بیا د مور او پلار هم نه مانی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق تابعداري به د مخلوقو په هغه څه کې نه کې چې پای کې د خالق سره راځي نافرمانی راځي ښا ووصینا الانسان حکم کړه موږ انسان دا به والديه په بارا د مور او پلار د کې حسن د نه کوي چې دې سره څه کوي کی کوا و ان جاهداکا کچری دې کوشش کوي پتا باندې له تشریک بي د دې لپاره چې ته شریک ما سره مالې سره کبي علم هغه چې نشته زما لپاره نشته ستاره لپاره باغی باندې علم دلیل نشتا علم نشتا نو پلا ته هما به تابعداري مکوا الی مرجوکم ما تواپس تاسو دا پاونبدوکم خبر بکم تاسو بما کنتم تعملون پغه چې تاسو کولو بشارت کسان چې ایمان راوړ عمل کوي نیک لندخلنهم خامخابدن کو دی لرا پی صالحین پنیکانو کی ومن الناس من یقول آمنا بالله بعضی د خلقنا غسودی چوای منګ ایمان راوړ په الله باندې پیدا ودی فی الله کله چې تکلیف ورلې شي په دین د الله کې جعل فتنه الناس او ګرځي سزا د خلقو کا عذاب الله بشان د عذاب د الله د ایمان چغه خو ویو کله کله د سی کنه چې تکلیف پیرا شي نو بیا وای چې کوم دی نو سری الله الله بیا وای دغه چلې پایزا اوزیا پله کله چې تکلیف ورلې شي د الله په دین کې نو بیا وګرځي سزا د خلقو بشان د عذاب ده امر دا خو بس دین خو نه دی کنه بس موږ ته به کیسې دي هغه چې کوم دي نو تکالیف دي مصیبت ته او تکلیف ته خبره پوښتنه دا مسله ولا ان جاء نصر من ربک کچری راشي مدد در ربستان علی یقولون خام خوایدین ما كنا معكم یقینا من تاسو رایو شاعر وای کنا و اذا تكون کریهه ادعى لها و اذا يحاس الحيس يدعى جندب وی کله چې تکلیف نو به ما خلق را بلی چې کله تکلیف او جنگ نو وی زو ترا بلل شمه او کله چې الواغانی په خېګ نو به جندب را بلل شي پوښ وی په سخته کې ز په کارېګم او پراته کې دی بیا بل څوک په کاری داسم لا څوک کوي ان كنا معكم او الیس الله آیا نه دی الله بیالم او یا بما فی صدور العالمین پغه چې پسینو د مخلوقات کې دي ولا يعلمن الله الذين خامخاب جدا کوي الله تعالی کسانه مونږ چې ایماندار دي ولا يعلمن المنافقين او خامخا جدا کوي الله تعالی منافقان یعنی امتحان کې دا پیدا ده چې الله منافق او کافر څه دي هغه جدا کوي وقال الذين دريما مجاهده دریم امتحان کله کله با امتحان د باطل پرستو مليانو نه ستا خلاف به مليان را پاتېږي او تا ته کله کله مور زمونه دي درس له ګناه جما په غاړه باندې هم ز درس لخوا وقال الذين كفروا ويل بكافرون للذين امنوا او کسانو ته چې مؤمنانو اتبعوا سبيلنا تابعداریو کې زمونږ د دین سبیلنا سبیل مراسری دین دی ای وای موږ پس روان شي مړه ګناي زما په غاړه باندې ده درې مثال وختمه جمعه اخوا دی خوا دا ټول رسمونه ریواجونه کوا وی ګناي ما پس لیکا خبره پوښوي الله الله والنحمل خطاياكم من ببار ګستاسو ګناونه نه جواب وما هم بحاملینا او نه به دی بارون کې من خطاياهم د ګناهونو د دینه من شي ان شي الله یې ګوره د په غاړه ګناه نشته یاسه غب شپ ته ها ولا يسألون يوم القيامه او خامخاوت پوسو کله شي دینه پورز د قیامت کې اما کان یفترون دا هغه سباره کې چې دې ځانه جوړول درې امتحانات خدا شو دویمه صدا او په دې کې واقعات دي د اولنۍ مسلې لپاره کله کله به امتحان دومره اوږد شي مدد امتحان دومره به اوږد شي لکه 9.5 کاله
په حضرت نوح علیہ السلام 9.5 کاله مسله بیان کړی دا. ما ته یو سړي وی مړه بس ته 3 کاله دی وته بیانونه وکړل او بس ته غاړه دی آزاد د وی وسې پری دا. ما ورته حضرت نوح علیہ السلام 9.5 کاله سده بیانونه هغه کړی دي. او ګوره د دین اشاره دی خبره ده چې مسله د مهد نواله تر لحد پوری په مهد کې حضرت عیسی علیہ السلام چې غواله وا په زنګو کې عیسی علیہ السلام چې غواله وا چې قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. او بل طرف ته چې کوم دینو په سوره مریم 30 نمبر آیات کې تیر شوی ښا. او بل طرف ته صاحب یاسین په ځن کدن کې چې غواله وا 65 نمبر 65 صاحب یاسین هغه برست راشي آیت نمبر 20 ته غالبا پای کې براشي چې ګورا صاحب یاسین هغه چې کوم دینو چې غواله لا الله الله هغه په اخره کې قال یا لیت قومي یعلمون قال یا لیت قومي یعلمون 26 نمبر آیات ته پای کې وایو چې صاحب یاسین هم چې غواله لا نو هغه په ځن کدان کې وایي نو مسله د زنګونه شروع کا تر اخر سلګي پوری به مسله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اغم د ځن کدان په وخت کې وی الا ان للموت سکرات الا ان للموت سکرات خبردار د مرګ د پاره سختي دي. هو اللهم بالرفيق الاعلى یا الله ما او چټولګي ته ورسوا اللهم بالرفيق الاعلى. نو دلته تا ته دا وایي چې مسله به ګورې اوږدیو دا ویل تر دې ځایه خو نه ده که نه. یو سړی و نو هغه ګیاله تلو نو پانډې راوړی نو چې پانډې وغورځو نو غریب پانډ ستړی کړی نو چې کور ته راغی پانډې وغورځو جانګړی کټ پروت و په هغې کې ور پرېوتو او پریاد غوندې وکړو. جو ښځه یې راله تحصیلدار صاحب هغې دا پنډ زر زر اوچت کړه. داسې ویل دا دې څه شی راوړه دا څه پنډ دی چې ته یې دومره ستړی کړي. هغه ورته ویل ښځې ویل دا تر دې ځایه نه ده چې پنډ یې صرف راوچت کړه بس لږ دې اوچت کړه نه دی چې ته د پټي نه راوړې که نه او د کوره پورې نو بیا به راته پته ولګي ښه. نو مسله د کم ځای نه ده الله الله مهد نه تر لحده پورې. بیا وایي کله کله به امتحان دومره سخت شي چې اور ته بځي لکه حضرت ابراهیم تلی دی. دریم امتحان چې کله کله به امتحان دومره سخت شي چې تا ته به خلک ساحر او جادوګر وایي تا پورې به مسخرې کوي لکه په حضرت لوط علیہ السلام پوری سدی مسخری کړي دي. ولوط اذ قال لقومه کله کله به امتحان دومره سخت شي چې تا ته خلک دروغجن وایي لکه شعیب علیہ السلام ته دروغجن ویلې دی. نو دا تقریبا 8 امتحانات شوها. ولقد ارسلنا نوحا یقینا لګلو موږ نوح علیہ السلام په قوم ته فلبث فیهم وخت در کړو په دې کې البسنتین زر کالا الا 50 عاما غیر د 500 کالونه 50 ته کم کنو 9.5 کالا پاغزهم طوفانو ونی ولدی لره طوفانو دیو ظالمان پانجینا او خلاص ور کوم د تاوا صاحب سفینه ته کشته والاتا وجعلناها او وګرځاو موږ دی لره نه خاده پاره د مخلوقاتو و ابراهیم کیفیت الافتلاء د ابتلاء کیفیت بسی نو کله به ورته سي ابراهیم علیہ السلام کله چې ویل خپل قوم ته عبادت وکړه د الله وی ریګی د الله نه ذالکم خیر لکم دا غوړه د تاسو لپاره که تاسو پوهیږئ یقینا تاسو بندگی کوي سوا د الله نه اوسانند بوتانو وتخلقون کو تاسو جوړوي دروغ یقینا کسان چې تاسو بندگی کوي سوا د الله نه لا یملکون مالکان دي تاسو لپاره د رزق خورید چا وی چرګ د ما یو غي بلکې راچی صحیح ده کنه الله اکبر کبیره فافتقوا عند الله رزقا ولټوي د الله تعالی سره رزق او عبادت کوي د الله وشکر له شکریا ادا کوي د الله الیه ترجعون الله ته واپس کول شي وین تکذبوا ادخال الهی
کچری دی تکذیب کوي ستا پیغمبرانو فلا تحزن ولا تیأس، نه امید کېږم او خفه کېږم. ولې؟ فقد کذب، یقینا تکذیب کړی امم ډېر امتونو مخکې ستاسو نه، وما علی الرسول، او نشته په پیغمبر باندې الا البلاغ المبین، مگر تبلیغ د ښکارا دلیل عقلی. اولم یرو دین ګوري کې په یبدئ الله الخلق، سرنګي پیدا کوي الله تعالی مخلوق او ثم یعیده به واپس کوي. ان ذلک علی الله یسیر، یقینا دا کار په الله باندې آسان دی. تخویب دنیاوی. قلوا پیغمبر اسیرو پلار دی وګرځي پس مګه کی پنځورو ګورای کیف بدا الخلق، سرنګي پیدا کړی دی الله تعالی مخلوق، به څنګه پیدا کړي الله مخلوق، ثم ينشئ الله النشأة الاخره، ثم ينشئ النشأة الاخره، به پیدا کړي په پیدائش بل قسم سره. یقینا الله پریشی باندې قدرت والا دی، عذاب ور کوي چاله چې غواړي او رحم کوي چا باندې چې غواړي. له ترجو تقلبون الله ته واپس کیږي، و ما انتم بمعجزین، او نه تاسو خلاصیدون کې پسمکه کې او نه پاسمان کې. و مالکم من دون الله، نه به استاد د پاره سوا د الله نه څوک دوسو نه مددګارا، کسان چې کوپر کړه پیاتونو د الله باندې ملاقات د الله اولای کې دا کسان یې من رحمتي، نا امید دي زما د رحمت نو، دا کسان د دې لپاره د عذاب دردناک. فما کان جواب قومه، نو جواب د قوم د الا ان قالوا مگر ویل اقتلوا هو جنید لرا، یا وسوس او نو پانجاه الله من النار، خلاص ورک الله تعالی د تدورنا. یقینا پدې کې خامخانه خېدی دا قوم د پاره چې ایمان لري. وقال اول ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم، یقینا تاسو نیولې د سوا د الله نه اوسانن بوتان، مودتن د پاره د دوستۍ، بینکم پخپل منځ کې په ژوند د دنیا کې. ثم یوم القیامت، بیا پر د قیامت باندې یکفر بعضکم بعضا، به بعضین کو پر وکي بعض استاسو نه په بعضو باندې، ويلعن بعضکم بعضا، او خیره بکې بعض استاسو نه بعضو ته. ومأواکم النار، او زای استاسو ور دی. ومالکم من ناصرین، او نه به استاسو لپاره څوک مددگار. فآمن له لوط، تصدیق وکړه د لوط علیه السلام. روح المانی وی صدقه، تصدیق وکړه لوط علیه السلام. وقال ویل انی مهاجر، یقینا زه هجرت کوونکی یم الی ربی رب تمی، انه هو العزیز الحکیم، یقینا الله زورور دی حکمت والا دی. ووهبنا له اسحاق و یعقوب، ورکړو موږ د اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام. وجعلنا فی ذریته النبوه، او ګرځول موږ په اولاد د کې پیغمبرای لرا ول کتاب او کتاب. اتینا اجره فی الدنیا، ورکړو موږ د اجر د په دنیا کې. و انه فی الاخرته، یقینا د په آخرت کې لمن الصالحین، د ډلې د نیکانو نه. شپږم مجاهده، چې کله کله وتا پوری مسخري کېږي، ټوکې بدر پسې کېږي، لکه په لوط علیه السلام پسې ټوکې شوي دي. او دویمه مسله ته ثابتېږي چې هلاکت د انکار والا د پیغمبران الله خلاص کړي دي، او داغه قومونه چې چا نه د منلي جو هغه الله تبا کړي دي. لوط علیه السلام کله چې خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه، یقینا تاسو راتله کوي به حیا ته، ما سبقکم بها، چې نه دی وړاندې شوی ستاسو نه دی تا من احد یو تن من العالمین د مخلوقاتنا. اینکم لتاتون الرجال، آیا تاسو راتله کوي سړو ته، وتقطعون السبیل، او کټ کوي لارې د نسل، یادا چې ډاکې کوي شوکې کوي. وتاتون راتله کوي پینادی کوم المنکر، په مجلسونو کې ناروا کارونو ته. فما کان جواب قومي، نو جواب د قوم د مگر ویل به اتنا بعذاب الله، راتلو کوم ته په عذاب د الله تعالی باندې. ان كنت من الصادقین، کچریته د رښتونو نه. قال دو رب انصرني ورب زما مدد وکال القوم المفسدين، په قوم فسادیانو باندې. ولما جاءت رسولنا ابراهيم، کله چې رال استاد زمونږه ابراهيم عليه السلام ته بالبشرا پذیری باندې. قالوا ول انا مهلكو، یقینا ما هلاکون کی اهل هذه القريه دي کلی والا لرا. ان اهلها كانوا ظالمين، یقینا اهل دې د مشرکان او ظالمان. قال ول ان فيها لوطا، یقینا پدې کې لوط عليه السلام دی. قال دی والله نو عالم من خپوی من پاچا بیا چې پدې کې دي. لانو نجینو، خامخا خلاصې ورکو دتا او اهل دتا، الا امراته، مگر بیبی د من الغابرین، د پاتې کېدونکو نه ده. ولما انجات رسولنا، کله چې رال الاستاذ زمونږه لوط علیه السلام تاسی بهم، خپش پدی باندې. وضواق بهم زرعا، او تنگ شپدی باندې لیچه. وقال دو لا تخف يريغا ولا تحزن، او مغم جن کیگا. انا منجوکا، یقینا مغ خلاصه در کوتا تو اهل ستا ته الا امراتک، مگر بیبستا کانت من الغابرین،
د پاتې کیدونکو نه انا منزلون یقینا موږ را لېږون کیو علی اهل هذه القريه په دې کلي والا باندې رجزن عذاب من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون د دې وجه نه چې دینا فرمانی کوي ولقد ترکنا منها آیه یقینا پرخي ومنګ د دینه یو نخا بینه واضحه لقوم یعقلون دا قوم لپاره چې غي پويږي و الى مدین اخاهم شعیبا دا هوما مجاهده ده چې تا تبکل کله خلق سوی دروجن وای حضرت شعیب ته سره دروجن ویلې ده شعیب علی السلام الله خلاص کړی ده قوم تبا کړی ده و الى مدین اخاهم لګل من مدین ته یو تن د دینا شعیب علی السلام ویل د قوم زما بندگی وکي د الله ورجو یوم الاخره عقیده او ساتي د ورځې د اخرت ولا تاسو فی الارض او مگر زی پسمکه کې مفسدین فساد کوونکی نو پکذبوه نو دروژن وګڼه فاخذتهم الرجفه پسونی ولدوی لره سلسلی فاصبحوا نو وګرځیدل فی دارهم پکورونو کې جاسمین مړه پکوندو باندې پراته وعاد وثمود هلاکت د انکار والا وعاد عادیان وثمود او ثمودیان وقد تبين لكم یقینا ښکارا شوی د تاسو ته مم مساکنهم د دې د کندراتونه الله وی کندرات تاسو ولې داګه نه تخکارا نشوا وزين لهم الشیطان خسته کړو دې د شیطان اعمالهم عملونه ددای فسودهم عن السبيل بن کړو دوی لرا د سم لارنا وکانو مستبصرین کته عقل وبکینو وی وکانو مستبصرین او دی عقل مند خ عقل والو وداغي بوجود الله تبارک الله یې نه مانلا وقارون تباکلو من قارون و فرعون او حامان ولقد جاءهم موسى یقینا راغلو دیت موسی علیہ السلام بالبینات پکار معجزات باندې پس تکبرون تکبر وکا پلار دې پزمکه کې وما كانوا سابقین او نو دي خلاصیدون کې د عذابنا نو دا داود سورت شو کنه فکلن هر یو چې اخذنا بذنبه نیولو من خپل ګناه باندې پامنهم بازر دینا منغ سوکو اغرقنا چې منګ ارسل علیهم چرا لګلو من پدی باندې حاسبه باد تیز لکه د لوط علیہ السلام قوم نو پاغه باندې تیز باد الله سو را لګلو ومنهم او بازر دینا منغ سوکو اخذته الصيحه چې نیولو دی لره چې د جبرئیل علیہ السلام لکه د شعیب علیہ السلام قوم دي سمودیان دي پاغه باندې جبرئیل علیہ السلام چې غیستلو ومنهم وباجر دینا منغسو خسفنا به الارض چې منډلیو موږ دی لره پسمکه باندې لکه قارون هغه مې پسمکه الله وي وردن نک ومنهم وباجر دینا منغسو اغرقنا چې موږ ډوب کړو لکه فرعون وما كان الله ند الله تعالی ليظلمهم چې ظلم کې پدای باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دې په خپل ځانونو باندې ظلم کاو درېمه حصہ او په دې کې مثال د مسلې د توحید ده مثل الذين اتخذوا مثال لا کسانو چې نیولې دي سوا د الله نه نیولې دي سوا د الله نه اولیاء مددګاران کا مثل العنکبوت مثال په شان د جولاګي ده اتخذت بیتا چې جوړ کی کور لرا وان اوهن البيوت یقینا کمزور په کورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دی لو کانو یعلمون ارمان کې دی پویدلې جولاګي دا کور جوړي نګورا کستا سو خیالي یو خدا دا چې د جولا کور کې سکارونه یو کور کې سړې بچکی کې د سنا د باران د جولاګي په کور کې د باران نه بچاو نشته دویم په کور کې سړې بچکیږي د ګرمۍ نه د جولاګي په کور کې د ګرمۍ نه بچ کېدل نشته دریم په کور کې سړې بچکیږي د یخنۍ نه د جولاګي په کور کې دا نشته څلورم د هوا نه بچکیږي نو دا پکې نشته پینځم چې کم دی نو د دشمن نه نو د جولاګي په کور کې دام نشته دغه سي
د دشمن دی کولال. کولال مچۍ ورته وایي غالبا، یا څه کولال ورته وایي. خټې نه چې کوم څیزونه جوړوي هغې ته موږ کولال وایو. دا یې دشمن دی، دی را په مخه کې. نو جولاګی ته کور ته راوتښتي. چې کور ته راشي نو خو جال جال دی او خپې خو تاسو لیدلې دي، ډېرې ښکلې خپې پاپۍ دي. نو هغه په دې جال کې ونښلي، ایسته ورته راګیر شي. چې راګیر شي جو هغه یې ونیسي او بویځي او بس خپل کور کې دننه کې او خټه ورپسې کولی، بس بندې کي اولاد کې واچي که نه. او بیا یې څه وخت بعد دا چې کم دی نو څه کوي؟ خوري نه. دا کولال چې دی نو دا جولاګې نه خوري، البته د دې نه وینه چې کم ده یا د دې چې کم مغز دی نو هغه ترې ځان ته راکاږي صرف. دې کې بیا بله اشاره ده چې مشرک چې دی دغسې کور جوړ کړی دی، یعنی فکر یې جوړ کړی دی چې زه به د دې عبادت بابا عبادت کوم، د دې بابا عبادت به کوم، د دې عبادت به کوم. دا فکرونه سوچونه کوي چېرې دا به زما لپاره سبب د نجات وګرځي، دا وسیله ده او دا فلان دی او دا فلان دی، دا به سبب د نجات وګرځي. خو دا سبب د نجات نه ګرځي، بلکې دی چې آخرت ته لاړ شي نو دا به د سبب د تباهي وګرځي. دی به په دقه فکر او سوچ کې به راګیر شي او تباه او جهنم ته به لاړ شي، تباه او برباد شي. همدارنګې جولاګې خواله چې ورځي نو اکثر ښه تیزیږي، کار تیزی. نو دقسې د بابا خواله چې ورشي نو منجور به راته د هغه چې کوم دی نو جوټي کرامات شروع کړي که نه، چې بابا به دا چل کو، بابا به دا چل کو، داسې دروغ او رښتیا به راته څه کي، هغه به را دغه کي. بیا د جولاګي نه کولال چې کوم دی ما راته ووایي چې غوښه نه خوري، بلکې دی د هغې نه مغز راکاږي. دقسې دغه منجور چې دی نو ستانه عقیده هغه چې کوم دی نو راوباسي، بنیادي څیزه نور پاپړ به پاتې، خو عقیده به دنه واخلي، تباه او برباد به دي کي، ذلیل او خوار به دي کي. الہ العالمین وایي څنګه چې د جولاګي کور سبب د ده د تباهي ګرځي، دقسې به د مشرک دغه فکرونه او سوچونه سبب د څه وګرځي؟ د تباهي وګرځي. مثال لا کسانو چې نیولي سوا د الله تعالی نه اولیا مددګاران کمثل العنکبوت، مثال یې په شان د جولاګي دی، اتخذت بیتا چې جوړ کړي کور لره. درېیمه پکې دا ده چې جولاګي میټیریل هغه د کم ځای نه راوړي، بلاک او خښتې راوړي، شګه راوړي، کرش راوړي، یو شی هم نه راوړي. دا ټول څیزونه چې دی د کور دپاره راوباسي نو د خپلې خېټې نه راوباسي. نو دقسې مشرکان هم د خپلې خېټې نه لګیا دي، د خېټې نه دلایل وایي، نو سره د قرآن نه دلیل شته دی او نو سره د سنت نه دلیل شته دی. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ یقینا کمزور په کورونو کې خامخا کور د جولاګي دی، ارمان کړي پوهېدلی دلیل. یقینا الله پوهېږي پاچ دی را بلې سوا د الله نه مشین د څه شي نه. الله دې زورور حکمت والا. دا دې مثالونه نضربها چې موږ یې بیانو خلکو ته، وما یعقلها او نه پوهېږي په دې باندې مګر عالمانو. دریم دلیل پیدا کړي دی الله تعالی بر او کتا په حق باندې. ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې نښه ده د پاره د مؤمنانو. اتل ما اوحی الیک تحزیز په تبلیغ. او دارنګې ذکر د امور مصلحو د پاره د تثبت. اتلو ولولا ما اوحی الیک هغه چې وایي کولی شي تا ته، اتلو د تلاوت نه دی، نو ولولا ما اوحی الیک یا د تلوې نه دی، نو مطلب روان شه په هغه پورې چې تا ته وایي کولی شي د کتاب نه پابندي کوه د مونځ. ان الصلاة یقینا مونځ چې دی تنهی عن الفحشاء منع کول کوي د بې حیا د نارواونه، یعنی اثر د مونږ دا دی چې تا به د بې حیا کار او دارنګې د نارواو نه څه دی هغه منع کوي. یا دا ده چې اصل کې مسله داسې ده چې ګوره ډاکټر تاله پرهیز درکړی دی، شریعت تا ته ویلی دی چې مونځ منع کول کوي، خو ته ځان د ګناه نه نه منع کوي. پوه شوې؟ او ډاکټر تاله پرهیز درکړی دی چې ستا سینه خرابه ده، مرۍ خرابه ده، او تا ته وایي چې ګوره یخې اوبه به نه څکي، چاولې به نه خوري، دارنګه چې کوم دی نو نور څیزونه درته یاد کړي او ته پرې په روژه ماتي کې ورپرېوځي. خیال نه نو ستا ګناه ده که نه، د ډاکټر ګناه ده. د ډاکټر دوايي کار نه کوي نو څه به کار وکړي که نه، ته ورسره لږ پال فرېز هم وکړه که نه. نو عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر او خامخا یاد د الله تعالی ډېر لوی دی. الله پوهېږي په هغه چې تاسو یې کوئ. ولا تجادلو طریقه د تبلیغ
او دا جګړه د مولیانو سره جګړه مکوې د کتاب والا او سره الا باللتی مگر په طریقه یا جگہ خېستایو مگر کسانو چې ظلم کړل منهم ددینا وقولوا ای آمنا بالذی من ایمان راوړې پاغه چې نازل شوی دی مونږ ته او نازل شوی دی تاسو ته او الهنا او الهکم واحد مددگار زمونږ او مددگار تاسو یو دی مونږ د لپاره تابعدار یو تسلی نبی علیہ السلام ته وکذالک دارنګي انزلنا الیک الکتاب را لګلې دې مونږ تعالی کتاب هغه سان چې ورکړې مونږ دی له کتاب ایمان لري په دې باندې ومن هؤلاء او باجر دې کسانو نه منغه سوق دی یومنو به چې ایمان لري په دې باندې انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ مگر کافرانو صداقت د رسول الله وما كنت تتلو او نوې ته چې تاسو لوستلو من قبل مخکې دراتلو د قران نه من کتابن سے کتاب او نه د خط کړه د بیمینی کا په خیلاس باندې اذن په دغه وخت کې کتا لوستل او لیکل کوله نو لړتاب المبتلون خامخا شک وکړو باطل فرستو صحیح راکنه اغي به چې دغه د مخکې نه لیکل او لوستل کول جوړیدای د ځانه جوړ ک صحیح راکنه او یمینی ذکر کا په کار دادا چې لیکل کینو په خیلاس باندې به کې ها په ګس لاس باندې لیکل نه دی پکا ادب دا دې د لیکلو چې په خیلاس وکای بل آیات بینات بلکې دا دی آیاتونه واضحه په صدور الذین چې موجود دي په سینو دا کسانو کې چې ورته شوی د علم وما جدوا بیاتنا انکار نه کوي د آیاتونو زمونږ نام ګر ظالمانو وقالوا البدی لولا انزل ولنا نازل ولا شی په د باندې آیات من ربنا خضربنا قل پیغمبر انما الآیات عند الله یقینا معجزید الله سره دي وانما انا نذیر مبین او یقینا زم يرون کې ښکارا اولم یکفیهم آیا کافی ندا د دې لپاره ان انزلنا الیک الکتاب چې یقینا را لګل دې موږ پتا باندې کتاب لوستل شي په دې باندې یقینا په دې کې خامخا رحمت دی او نصیحت دې لپاره دا قوم چې ایمان لري ولې پیغمبره کافی دی الله په منځما منستاسو کې گواه یعلمو الله پویږي ما په غصب السماوات چې پاس مانون کې دی او پس مکو کړي آکسان امنو بالباطل چې ایمان راوړل دي بالباطل بالمعبود الباطل په معبود باطل باندې معبود باطل دا مطلب چې بغیر الله ځکه داغي عبادت باطل دي د سنه چې هغه باطل دي خدایي چې کوم عبادت ده هغه چې کوم ده نو څه ده هغه باطل دي ها امنو بالباطل ایمان راوړل دي معبود باطل باندې او کوبره کړه په الله دا کسان دي تاوانیانو یعنی خدای توب او د دې عبادت هغه باطل دي ويستعجلونك زجر په استعجال العذاب ويستعجلونك بالعذاب جل غواړستانه عذاب لرا ولولا اجل مسمى کچرنه نیټه مقرره خامخا راغله بودی ته عذاب او خامخا راغله بودی ته اناچک وهم لا شورون او دی ونه پویدل استعجلونك جل غواړستانه عذاب لرا یقینا جهنم لمحیطه بالکافرین خامخا راګرون کې کافران لرا یوم یخشاهم العذاب پاورا چپټ بکی دی لر عذاب ان فوقیم د پاسا اولاندی د خپو د دینا ويقول والله بو فرمای ذوق وسکه ما کنتم تعملون اغا چې تاسو کوله ترغیب ال الهجرت بطرق ست پښپاغو طریقو باندې تا ته ادا ویو چې رجی ها د الله د دین خبره بیان کړه د الله دین بیان کړه کته وسوای چې رجی زما زګه نشته ده نه الله ان ارضی واسع یقینا زما زمکه سره هغه فراخه ده زما زمکه هغه چې کم دینو فراخه الله اکبر کبیره اے بندگانو زما کسانو چې ایمان راوړې کین ازمکه زما پراخه ده پیا یا پابدون خاص زمانه ویریږي زما عبادت کوي زما بندګیو کوي ملک خدا تنگ نه استو پایګه ده لنګ نه است خدای ملک تنگ نه ده او د فقیر په هغه غلې ندی ولی نو وسو کوي زما عبادت کوي دویمه طریقه هغه ده چې تو یې راځي
بیان حکومه مسله بیانومه واسینه چې څوک مې مړ کی الله وی کل نفس ذائقه الموت ار نفس هغه چې کوم دی نو سکون کې د مرګ نه خلاصېدلې نشي صحیح ده د دې وجنا د مرګ نه خلاصېدل په یو طریقه باندې هم نشته ده شاعر وای الموت فی کل حین ينشد الکفنا الموت فی کل حین ينشد الکفنا ونحن فی غفلة عما يراد بنا مرګ هر وخت کې کفن تلف کوي من په غفلت کې او چې من سره بس کیږي من غافل یو ولا ترکنن الى الدنيا وزارتها لا ترکنن الى الدنيا وزارتها وان توشات من الصواب الحسنا دنیا ته اعلان مکوا د دنیا تازګۍ ته اگر کته په خيستو کپړو باندې ځان خيستم کې نو به هم سکیږي مړکیږي ان الاحبه والجيران وما فعلوا ان الاحبه والجيران وما فعلوا ان الذين هم كانوا لها سكنا ا دوستان دي شو گاونډیان دي شو سي چکلی واغس شو ها دي کې اوسېدل چیرته لاړل سقاهم الموت كاسا غير زاهية سقاهم الموت كائنا غير زاهية وسيرهم تحت أطباق السرار غنا اغي باندې مرګ کاسه اوسکله کاسه اوسکلا مرګ اوسک او اغي چې کم دینو لاندې ها د لمدي خاورینا اغه چې کم دینو التکی دفن کړه هدا دی وجنا همرګ اگر روان دی د ارس پاتې دی ښا هدارنګي شاعر وای د دنیا په نعمتونو باندې مدو کېگا یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزولو ملګریا د دنیا په نعمتونو باندې دوکا کېګا ما زکه عمرم ختمیږي نعمتونم زایل کېږي ختمیږي وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ کلا چې ته یو قبر ته جنازه وړي نو دا خیال کوا چې ګوره تابم یو ورځ خلک په جنازه کې وړي تبم بیا ځي ها هدارنګي بل ویو وای ګورا الا یا ساکن القصر المعلا الا یا ساکن القصر المعلا ستتبنو عن قریب فی التراب اے د بنگلو اوچت اوسیدون کیا تغه په غټو غټو اوچت بنگلو کې اوسېږي نږدې و په خاور کې دفن کړي شي لنا ملک ینادی کل یومنا لنا ملک ینادی کل یومنا لدول الموت وابنو للخراب زمنګ د پارا ملک دی چار ورځ आवाज کوي چې بچی د مرګ د پارا پیدا کوي بچی راوړی خو د مرګ د پارا آبادی جوړوي خو د سره پارا دورانه ولو د پارا دا بورانی ٹھیک ده کنه آتی ہوئی اذان جاتی ہوئی نماز اتنے قلیل مدت میں آئی چلی گئی چرات لی بانگیرت ہوئے خواہ او چتلی نو منز شا جنازه در بانده وکلا نو دومره لگ وقت تی چرالی جو بانگیرت ہوا او چلالی جو منزی در لوکا د پښتو شاعر وای یو زنده چې د مردا په قبر تیر شي یو زنده چې د مردا په قبر تیر شي دومره بسته نصیحت په دې دنیا چې قبر ته وګوره دام د نصیحت څه دی کافی دی وای قبر والا وتویل بلسان الحال څنګه چې توی داسې زوم څنګه چې توی داسې زوما داسې بتشي لکه زه چې خاوري شوما
ستا غوندې زم په دنیا کې ګرځېدم او دا مستیانې مې کولې که نه، اوس ته مستی کې زما په شانې زما په شان به راشي دی قبر ته دغسې به خاورې شي. ښه یو باچا دی شاه جهان، د هغه درې ښځې وې، درې ښځې. د یوې جهان نومو، جهان، او د بلې حیات نوم او د بلې فنا. نو چې ښځې ډېرې نو هر یوه دا وایي چې په څه طریقه باندې به زه خاوند وګټم. نو لا اولنۍ ورته دا جهان را ګویا نه شوه، د ځان یې ورته یو شعر جوړ که او خپل ځان یې ورته پکې یاد که چې که زه نیمه نو ګورې ستا باچایي بیا په جهان خو څه ته وایي دې دنیا ته وایي. وایي ته شاه جهان یې زه نامه لرم جهان خاونده، ته شاه جهان یې زه نامه لرم جهان خاونده، که جهان نه وي ته به څنګه وي سلطان خاونده. که دا دنیا نه نو ته به په چا باچایي کې که نه، نو وایي دا خو زه یم ځکه ته باچایي. د دویم نوم حیات، حیات ورته وویله وایي ته شاه جهان یې زه نامه لرم حیات خاونده، ته شاه جهان یې زه نامه لرم حیات خاونده، او که حیات نه وي ته به څنګه وي سلطان خاونده. ځکه حیات ژوند ته وایي که نه، حیات ژوند ته وایي. نو وایي زه ستا ژوند دیمه، ځکه که ته مړ شوې، که ته مړ شوې نو بیا خو ستا باچایي او سب کچھ څه شو هغه پاتې شو که نه. نو د دې وجې نه څه دی زه ستا باچایي دا په ما پسې تړلې ده. صحیح ده که نه. ته شاه جهان یې زه نامه لرم حیات خاونده، او که حیات نه وي ته به څنګه وي سلطان خاونده. درېیمه پکې څه وه پناه وه. نو پناه خو پناه کېدلو ته وایي. نو هغه د بلا لور وه ښه، هغه وایي ته شاه جهان یې زه نامه لرم پناه خاونده، ته شاه جهان یې زه پناه لرم، زه نامه لرم پناه خاونده، په جهان او حیات نشته دی اعتبار خاونده. صحیح ده که نه. ګوره په دې دنیا باندې اعتبار نه دی پکار او په ژوند اعتماد نه دی پکار، پناه پکارېږي. کل شیء هالک الا وجهه کل من علیها فان وغیره. خبره پوه شوې که نه. نو د دې وجې نه تا ته دا ویه چې ګوره مرګ چې کوم دی نو هغه راتلونکی دی. نو که ته وایې چې یاره څوک به مې مړ کي، وایي مړه د مرګ نه بچ کېدلی نه شي. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس هغه سکونکی د مرګ دی. ثم الینا ترجعون، بیا به موږ ته راګرځئ. که ته وایې یاره جي دلته مې ښایسته کور دی، مزیداره بنګله مې ده، که د دین کار کوم دا رانه پاتې کېږي، خلک به مې وشړي. الله وایي مړه په دې بنګلو باندې څه کوي، د جنت بنګلې به درکړمه که نه. صحیح ده. که ته وایې یاره دلته خوراک ښه دی اسکاک ښه دی او بل ځای کې به خوراک مراک نه وي، نو الله رب العالمین وویل کأی من دابة لا تحمل رزقها. کم زنده سر دې لیدلی دی چې هغه د ځان سره پیټ اخیستی دی او ګرځئ، په بیگ کې د ځان سره خوراک ګرځئ، په بتکي کې ځان سره اوبه ګرځئ. نه نه. ساروزی حدیث کې راځي که تاسو توکل کوئ په الله باندې پوره توکل، نو الله رب العالمین به تاسو له داسې رزق درکوي لکه څنګه چې مرغوله ورکوي. سهاره د کور نه وځي نو خالی ججوري، او چې ماښام راځي نو بیا څه بیا ډکې ججوري. ٹھیک ده. پنځمه طریقه باندې ترغیب هجرت ته ورکوي. که ته وایې یاره جي دلته بارانونه کېږي او بل ځای کې به بارانه نه کېږي، وایي ولا ان سالتهم، نه. که ته وایې دلته مې خلک تابعدار دي، خلک مې ډېر خیال ساتي که نه، او که بل ځای ته لاړ شمه نو بیا به مې خلک خیال نه ساتي، وایي تا ته څه پته ده
اسمان زمکه نور سپوږمۍ چا تابع کړي؟ الله تابع کړي. نو د دې ششپوټي دا وړوکې غوندې سړی دی ولې دا به تابعدار نه کي؟ او په شپږمه طریقه باندې وایي که ته وایي دلته بارانونه کېږي او بل ځای کې به باران نه کېږي. جواب 63 کې دی ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء پایا بالارض بعد من بعد موتها. نو مطلب دا دی صاحبا چې هجرت هغه پکار دی. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکون کې د مرګ دی. ثم الینا ترجعون، بیا به موږ ته واپس کولی شئ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان راوړی عمل کوي نیک، لنبوئنهم من الجنة، خامخا موږ ځای ورکو دی ته د جنت نه غرفن بنګلې چې روانې به یې لاندې د ونو د هغې نه ولې همیشه به یې په دې کې. نعم اجر العاملین، څخه د اجر د عمل کوونکو. الذین کسان صبروا چې صبر یې کړی په رب باندې توکل کوي. وکای من دابه څلورمه طریقه چې خورم بس جواب. وکای من دابه ډېر د زنده سرونه لا تعملوا رزقا نبارئ رزق بل د ځان سره نه وړي یا نشي پیدا کولی رزق یا کم پټې کرلی دی. الله یرزقها، الله رزق ورکوي دی ته وایاکم او تاسو له هم درکوي. الله دې اورېدونکی او پویا. پنځم دلیل که ته تپوس کې د دی نه چا پیدا کړي اسمانونه او ځمکه کار کې لګولی انوار سپوږمۍ خامخا وایي دی الله. دې ته دلیل اعترافي وایي. پانا یوفکونا کم طرف تا ګرځولی شي الله فراخي رزق دا بل دلیل. چاله چې واړي د خپلو بندګانو نه ویقدر او تنګی له د ده دپاره یقینا الله دی پریوشي باندې پویا. دا اووم دلیل شه که ته تپوسو کې د دی نه څوک راوری د بره نه اوبه ما ان اوبه پایا بالارض تازه کوي په دې سره ځمکه من بعد موتها پس د وچوالي نه لیقولن الله خامخا وایي دی الله. قل الحمدلله وایا صفتونه دی الله لرا بلکې زیات دی نه لا یعقلون نه پوهېږي بې رغبتي د دنیا نه. وما هذه الحیات الدنیا نه دی ژوند د دنیا الا لهون مگر تماشې د ځوانانو دي ولعبون او لبې د ماشومانو دي. تفصیل مخکې شوی. وان الدار الاخرة لهي الحیوان، یقینا کور د آخرت هغه دی کور د همیشوالي یا حیوان د حیات نه دی هغه دی په حقیقت کې ژوند. لو کانوا یعلمون ارمان کې دی پوهېدلی. فاذا رکبوا فی الفلک کله چې دی سوار شي په کشته کې دعوا الله ربلی الله مخلصین له الدین خالص کوي د الله دپاره چغه بیا صرف الله ته چغه لګوي. ولما نجاهم الی البر کله چې خلاصې ورکړو دوی ته وچلا اذا هم یشرکون ناګانه دي شرک کوي نو لیکفروا لام د عاقبت دی انجام یې دا چې کفر وکړي. بما پغه اتیناهم چې موږ ورکړي دي دوی ته ولیتمتعوا دې لپاره چې فایده والي فسوف یعلمون زردا چې دی وپوه شي. تذکیر بالنعم نعمتونه ورته را یادوي. او مخکې قصص 57 کې تیر شو. اولم یراو آیا دین ګوري ان جعلنا حرمنا چې یقینا ګرځولې د موږ حرم امنن زائد امنا ويتخطف الناس تختول شي خلق انول شي خلق من حولهم شافر د دینا اپا بالباطل آیا په معبود باطل باندې دی ایمان راړي او بنعمت الله یکفرون او په نعمت د الله باندې چې پیغمبر دی اسلام دی کفر کوي. ومن اسلمو سوق دی لوی ظالم دا شانا چې جوړي په الله باندې دروغ او کذب بالحق یا تکذیب کوي حق لرا نسبت د دروغ حق کتاب ته. لما جاءو هر کلا چراغ دتا الیسا پی جهنم مسول الکافرین اینشتره په جهنم کې زائد او سیدو د کافرانو نو ولې پکې نشتا. اختتام د صورت هغه چې کم دینو په هغه دعوو باندې چې ګورا کوشش وکای ها کوشش با کوي او دارنګي اته مجاهده پکې ذکر شولې. هغه سان جهادو چې دې jihad کړه پینا زمنګ د دین د پاره لنا دینهم سبلنا خامخا بمنګا دې ته وخایو لاري. یو مطلب داري زهاک رحمه الله وای چې مراد داري چې جهادو په الهجره هجرت کې jihad کړي نو لنا دینهم سبلنا ای سبل د ثبات علی الایمان یعنی ایمان باندې به سکو مضبوط کو. د دې وجنا به زهاک رحمه الله وای چې مسلو سنت په دنیا کا مسل الجنه فی العقبہ. وای ګورا
مثال د سنت په دنیا کې داسې دی لکه یو سړی په سنت باندې عمل کوي نو وی دی داسې دی لکه په آخرت کې دی جنت ته څه شه دننه شه او بیا وی ومن دخل الجنه بالعقبه نو سلمه چې یو سړی جنت ته دننه شه په آخرت کې نو وی دی بچ پاتې شه بس دی بچ شه او چې څوک په دنیا کې د سنت سره لازم شه نو سلمه په دنیا دی په دنیا کې بچ شه د بدعات او رسمونو رواجونه یا جاهدو ابن عباس معنا کوي جاهدو پینا jihad کوي زمون په تابعداري کې نو موږ به وتا لارې د ثواب سکو هغه کولو خرطبه داغه قول ذکر کړل ښا یا پینا منا لرزائنا پی دیننا پی طاعتنا وغیرہ خابو خایون دی تلاری و ان الله یقینا الله تعالی چې د لمال محسنین ملګری د نیکانو دی امتیازات د صورت یو دارا په دې صورت کې ذکر د عمر د نوح علیه السلام هغه ذکر شه په دې سره ممتاز دی بلکې داسې نشتا دویم مثال د شرک هغه د عنکبوت سره ورک نو دا بل صورت کې نشته دی دارنګي صورت کې چې کوم دینو بہادری وا پس سره چې کله با مطلب د مودي کیفیت الافتلاء او کله چې کوم دینو مدت الافتلاء او کله چې کوم دینو استهزاء چې تا پوری به مسخره کوي او کله برته تکذیب کوي وغیرہ د سره صورت سره هغه ممتاز دی تفریح وکي د 10:30 بجو پورې صحیح ده او بیا واپس شروع کوو ان شاء الله د جمعې ورځ ده چې بیا چټي د مخکنی ټیم نه لګه غوندي مخکې وکړو صحیح ده د مخکنی ټیم نه لګه غوندي مخکې وکړو